تر دې پورې هغه ماته وایي چې دننه خلکو خپل مړي په خپلو صحنونو کې دفن کړي او هغه ورځ د سید علي ګیلاني حریت رهنما دی د هغه خط راغی وزیر اعظم ته ورته ووایي که څه مدد کولی شئ او زموږ فریاد اورېدی شئ دا وخت دی کېدي چې دا زما د ژوند اخري خط وي او هغه ورځ پرون مې اخبار کې وکتل چې د دې خط جواب هم دغې مظلوم ته نه دی میلاو شوی تر اوسه پورې چې موږ ستا فریاد خو واورېده فریاد هم چا نه دی اورېدلی نه په غټه سطح نه په ورکوټي سطح باندې کم از کم دومره خو ورته وایي چې موږ ستا فریاد واورېده څه غم خو راسره شته څه فکر خو راسره شته هغه مظلومان هلته فریاد کوي کشمیر وزیر اعظم وجړل په خپل تقریر کې او د سرینګر زما خور او زما مور چې کله د سرینګر په کوڅه کې کړکۍ کولو کې بهر وګوري نو په دې تمه باندې ګوري چې زما د پاکستان رور خو زما د مدد دپاره نه راغلی یک مظلومه خور چې وګوري نو د سرینګر په کوڅو کې بیا هم دغه بې غیرته ګرځي نو بیا په ډېر زیات چې کوم دی ناامیدۍ سره واپس دروازه بند کړي او ناامیده شي چې آخر زما فریاد اورېدو ته هم څوک تیار نه دي مسلمانان دومره بې حسه دومره بې ضمیره او بیا په دې حال کې کورونو ته ننوځي د ځوانانو په وړاندې د رونو په وړاندې د هغې د خویندو ریپ کوي باقاعده سرکاري سطح باندې ورته هغه ورځ یو رپورټ چې کوم دی وایس اف امریکا هم نقل کړی دی چې باقاعده طور باندې ورته دا تعلیم ورکول کېږي تربیت ورکول کېږي چې دا ښځې ستاسو خپلې ښځې دي چې څه کوئ هغه کوئ د دې ریپ کوئ پروا نشته د دې عزت لوټ کوئ پروا نشته د هغې د مور او پلار په وړاندې کوئ پروا نشته چرته لاړه د مسلمان هغه غیرت زما نیکه مبارک به هغه وخت کې وی خدای چې د دین په پت به لوبې کړې په سرو وینو هغه حقاني مسلم لایق د جنت څه شولو او خدای چې په او نه په دواړو اعتماد کېده یا رب زمونږ د قوم د ښکلې صفت څه شولو هغه شداء علی الکفار رحماء بینهم یا رب زمونږ د قوم د ښکلې صفت څه شولو لوړې شوې ماڼۍ په دولت یا ډمانو وخوړو او خدای هغه ستا رضا دپاره دولت څه شولو او رب محمد امین ډېر تنګ په پېښور کې دی او هغه د جانان په در کې درد او لذت څه شولو دومره عزتمندو بې حسي شوه چې موږ ورته وی موږ ستا فریاد اورېدو ته هم تیار نه یو چې ستا فریاد واورو موږ ورته وی نه نه که سته د لوږې د لاس همرې زموږ څه موږ ته خو روټۍ میلاویږي موږ ته خو غله میلاویږي موږ ته خو خوراک میلاویږي زموږ خو بچي په امن باندې دي خیر دی که د فلسطین هغه که د عراق هغه که د شام هغه خو موږ سرحدونه جوړ کړي وه خو نه هغه سرحد دی زموږ بیل سرحد دی نو دې ته خو موږ هم خپل شهرک وی د دې شهیدانو خو هم د پاکستان په جنډه کې دفن کېږي یقین وکړئ ما د آزاد کشمیر جنډه په لومړني ځل باندې وکته ورنه ما نه ولیدلې هغې به همیشه په جلسو کې د پاکستان جنډې اوچتولې افسوس دا دی نن د پاکستان مسلمان د هغه طرف ته ګوري نه د هغه فریاد اورېدو ته هم نه دی تیار او که زنانه ماشومان مشران کشران هم دې طرف ته ګوري چې د چا جنډه مونږ نیولې وه انډیا فورس زمونږ په سینو باندې ګولۍ ورولې دي اکه زمونږ رونه زمونږ دپاره څه کوي ما ورته وی بس هغې خو تقریر وکړه خپله غاړه خلاصه کړه هغې خو د 12 نه 12:30 پورې ودرېدل بس خپله غاړه ازاده شوه نور ستا د الله عمل شي دی خوا مه ګوره وګوره مدینې منورې طرف ته وګوره چې د کوم در نه ټولې دنیا ته چې کوم دی څه میلاویږي ټولې دنیا فریاد اورېدی شي مونږ ته مه ګوره ما نیکه مبارک چې کله په دې تحریک کې